بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې نبی علیہ الصلاۃ والسلام د مرض الوفات نه یو څو ورځې مخکې جومات ته تشریف راوړو، په منبر باندې تشریف فرما شو، خطبه وویله او وی فرمایل چې یو بنده ته الله جل شانه اختیار ورکو چې هغه په دنیا کې اوسېدل غواړي، د دنیا بهار او د دنیا ژوند د دې انتخاب کول غواړي او کنه د الله سره ملاوېدل غواړي، د الله جل شانه د طرف نه په آخرت کې چې کوم نعمتونه دي هغې ته تلل غواړي، وی هغه بنده د آخرت نعمتونه غوره کړه. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ټول صحابه مجلس کې تشریف فرماو. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ابو بکر سے په جړا شو او وی فرمایل حضرت مونږ به پتا باندې خپل ځان قربان کو. صحابه وی مونږ تعجب وکړو چې دې کې د جړا سو، د موقع مناسبت سره ابو بکر خبره ونه کړه. نبی علیہ السلام خو د یو بنده او د یو کس خبره کوي چې یو کس او هغه ته الله پاک اختیار ورکو چې دنیا کې اوسېدل غواړي او که آخرت ته تلل غواړي، هغه آخرت غوره کو. صحابه په دې خبره پوه نه وو هغه ټایم. صحابه وی مونږ بیا وروستو پوه شو چې دا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ خو ډېر هوښیار او ذی فهم دی، د دې نه د نبی علیہ الصلاۃ والسلام مراد خپل ځان و، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام خپل ځان مرادو چې ما ته الله جل شانه دا خبر را لیږلی دی، دا اختیار یې راته راکړی دی چې له دنیا نه تلل غواړي او که دنیا کې پاتې کېدل غواړي. نو ما ورته ووی چې زه له دنیا نه تلل غواړم، د الله ملاقات او د آخرت نعمتونه حاصلول غواړم.